السلام علیکم ملګرو. عمران خان یو ځل بیا سړکونو ته د راوتلو اعلان کړی دی او دا پیره چې کم عوام سړکونو ته راوځي ډیر پرجوش طریقې سره به عوام سړکونو ته راوځي او بل عمران خان په خپل پارټۍ کې کریک ډاون شروع کړی دی او اسټابلیشمنت ته هم یو ډیر واضحه پیغام جاری کړی دی. بل عمران خان پارټي چې کوم خلکو په سخت وخت کې پریخاو دی و د هغې دپاره عمران خان یو ځل بیا ډېرې سختۍ سره خبرې کړې دي چې دغه خلکو په پی ټي آی کې نور ځای نشته، دغه خلک پی ټي آی کې نور زه نه برداشت کوم. د محمود خان باره کې د پی ټي آی رهنما دا خبرې کړې دي چې محمود خان ته د پی ټي آی د طرفې ډېر په کم سیټونو کې پی کې د وزیر اعلی سیټ ملو شو او عمران خان چونکې په پارټۍ کې ډېر خلک دا سوچ هغې په دې فیور کې نو چې محمود خان لا مطلب د کې پی کې وزیر اعلی سیټ ملو شي، خو عمران خان بیا هم په د ټرست کړو او دلې د کې پی کې وزیر اعلی سیټ ورکړو. بل د کې پی کې رهنما دا خبره هم کړې ده چې عمران خان دغه خلکو له ډېر زیات عزت ورکړو، دغه خلکو له ډېر زیات ریسپیکټ ورکړو، دغه خلکو له ډېر زیات غټې غټې عهدې په خپلې پارټۍ کې ورکړې وي، خو دغه خلکو بیا هم عمران خان په سخت وخت کې پرېښو او ډېره غټه بېوفایي ورسره وکړه. بل عمران خان سره سند کې هم خپلو کسانو څه غټه دوکه کړې ده. په سند اسمبلی کړومبی اپوزیشن حکومت چې کوم هغه پی ټي آی اپوزیشن پارټي چې کوم وه، حکومت نه اپوزیشن پارټي په سند اسمبلی کې پی ټي آی وه، خو هلته اپوزیشن پارټي چې کوم ده ایم کیو ایم جوړه شوې ده. سند اسمبلی کې چې د پی ټي آی څومره کسانو څومره هم رهنما وو د هغې دپاره هم عمران خان سخت نوټس جاری کړی دی او هغې هم عمران خان سره سخته دوکه کړې وه. د دې په وجه باندې عمران خان هغې ته شوکاز نوټس جاری کړی دی. اوس د سند اسمبلی چې څومره هم کسانو ای به شوکاز مطلب خامخا عمران خان ته شوکای، ادروایز که چېرې دغه کسانو شوکاز شو نه کو عمران خان ته نو بیا به عمران خان هم دغه کسان چې کوم دي د پی ټي آی پارټۍ نه کیک آوټ کوي. اوورسیز پاکستانیانو سره د پی ټي آی د طرفې رابطو دپاره عمران خان د دوو کسانو کمیټي جوړه کړې ده، عمر ایوب او سینیټر شبلی فراز چې کوم دی دغه کمیټۍ کې شامل دی او دا کسان به اوورسیز پاکستانیانو سره یو رابطه ساتي او رابطه به کنټینیوسلی بحال رابطه ساتي الیکشن پورې. الیکشن نه پس به هم دا کسان چې کوم دي ورسیز پاکستانیانو سره په رابطه کې وي. بل عمران خان د انتخابات دپاره مکمل تیاری زور و شور سره شروع کړې ده. د عمران خان تقریبا د نیشنل اسمبلی او قومي اسمبلی دپاره منتخب شوي کسانو لیست هم عمران خان تیار کړی دی. راتلونکي چې کوم الیکشن دی هغې کې 90% کسانو چې کوم دي هغې الریډي سلیکټ کړی شوي دي چې راتلونکي الیکشن ټکټونه یا راتلونکي الیکشن قومي اسمبلی یا نیشنل اسمبلی ته کم کسان سلیکټ کول پکار دي، نو د هغې لیسټونه هم عمران خان جوړول شروع کړي دي. بل د پاکستان حکومت د طرفې 14 اګست ازادي مناولو هم مکمل ازادي ملو شوې ده. اوس عمران خان هم په 14 اګست سړکونو ته د راوتو مکمل تیاری کړې ده. 14 اګست پورې که چېرې 14 اګست پورې به الریډي پی ډي ایم حکومت هم ختم شوي وي، نو که 14 اګست پورې عمران خان ګرفتار نه کړلی شو نو یو بله غټه ګرینډ جلسه به کېږي د پی ټي آی د طرفې او هغې کې به عوام هم شرکت کوي. عوام به هم په ګڼ تعداد کې 14 اګست باندې روځي سړکونو ته او د یو غټې جلسې ایکسپیکټیشن ده چې کېدی شي عمران خان یو غټه جلسه وکړي. نو تر اوسه پورې دا غټ اپډیټس راغلي چې په دې ویډیو کې تاسو سره ما شریک کړ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. مخکې هم داسې څه اپډیټ راځي به تاسو سره شریک کوم. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.